الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقرآن عظيم فاكي فنور شبوك الله جل جلاله ده انعامات ذكر وکړي چې هغه تړاو له کفارو سره تړل به له انعامات ذکر وکړي چې هغه تړاو له مسلمانانو له کافرانو دواړو سره تړل به دغه انعامات ذکر وکړي چې هغه صرف د مسلمانانو سره تړل ورځ د محشر حساب کتاب کې دی وځيږي چې ورځ د محشر به څنګه کو وس الله وايي جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء ويزو بدل وركم من ربك دا خپل رب له جانب زخ عطاء دا خير ورکړه دا حسابا دا حساب د کتاب وس الله په قرآن په آیات کې دوه وي چې زب بدل ورکم وجزاء وچشته عطاء وچشته جزاء وعطاء مطلق چې انسان سوچ وکړي جزا او دختل کیږي چې ته یو مسلمان ته یو انسان ته یو دکاندار ته ورسې یو شی ورته ورکړي یو څه روپۍ ورته ورکړي دی ورته د سودا ده دې ته جزا وایي چې تا څومره ورکړې ولې هغونه جزا ده 1000 روپو شان اصل د 1000 روپو سودا ده د 1,00,000 روپو سودا ده د 1,00,000 روپو برابر شته جزا وایي فدغه آیات کې بیا دنن الله په قرآن پاک بیا وایي چې عطاء وجب عطیان ورکړه عطاء بیا ودخت وایي چې انسان بل انسان ته بدله نه کور یو شی نه کور له هغه ځخه انسان په خپل ورته دا شی زما له خواسته انعام عطاء جلا شی دی جزا جلا شی جزا دا به هر انسان ته د اعمالو مطابق الله تعالی بدله ورکړي انسان چې څومره اعمال یې دغه مطابق په بدلو بیا به الله جل جلاله عطاء ورسره وکړي عطاء دغه دی الله تعالی به رحم ور باندې وکړي جنت به وسی نو رحم دا په عطاء په عطیه سمار دا د الله له خوا یو عطاء سره د الله له خوا ورکړه د چوره کې انسان د انسان سره یو داسې کمال نشته چې د الله تعالی رحم ځان بیا په جنت کې د نن چې بیا درجه او نعمتونه د شان چې بیا انسان ته بیا د خپل منزل د خپل درجو مطابق ته پراته هغه منزل ته هغه درجو ته هغه بیا جزاء هغه چې سونه عمل کړي هغه مطابق ورکړي که انسان ټول عمر په خیر کې تر کړی دا به لوی غټ غټ درجه که انسان لږ تر کړی دا به لږ درجه که انسان برابر تر کړی هغه برابر درجه نو ځکه الله تعالی په قرآن پاک کې وایي جزاء من ربک عطاء حسابا ورس محشر به انسان ته ورکړل کول کیږي څنګه ورکړه د خپل رب له جانب څخه او برابر ورکړل کیږي اوله برابر سیده د خپل رب له جانب هغه ته کیږي خپل اعمال مطابق جزاء دوم د الله تعالی له خوا انعام به الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي ورب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا پر هغه ورځ باندې په هغه جهان کې ورځ محشر چې الله جل جلاله ټول انسانان سره ټول کې انسانانو حیوانانو نباتات او شجرات جنو انسان دا ټول سره روان سي
ټول دا رقم بلاوي سر رواني چې یو انسان بل انسان نه سره پیژني یو انسان بل مخلوق نه سره پیژني یو مخلوق د بل مخلوق د نامه ځخلا نه ویریدلی دا ټول رواني ورځ محشر د الله په حضور ته چې سټیم د الله په حضور کې ودرېږي اوس الله په خپل وای رب السماوات والارض په هغه ورځ به بچی صفت هغه چاغه وي چې هغه د اسمانو د مځکې بادشاه دی رب دی مالک دی بل به د هغه چا بچی چلیږي لا یملکون منه خطابه یو څوک هم د الله تعالی سره خبرې نشي کولی چې یا خدایا مانو تا ته لمونځ کړی نو تا ولې ماله بده یا خدایا تا فلانې غریب ته دا رقم کړی ما نه کړی یا خدایا تا په ماله کې فلانې سړي تر کړی ما نه کړی لا یملکون منه خطابه الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي و یو چاته به مجال نه به نبی جغدلی سي نه به رسول جغدلی سي نه به ښځې جغدلی سي نه به نران جغدلی سي نه به سپین ږیري جغدلی سي نه به ځوانان جغدلی سي ټوله به پټه خوله ولاړ وي ټوله به د الله حضور ته پېښ شي یو څوک به نشي جغدلی بیا به الله وایي په قرآن پاک کې په خپله فرمایي لا یملکون من خطابه چې د الله جل جلاله سره خبرې وکړي یوم په هغه ورځ باندې یوم یقوم الروح ولاړ وي په صفو کې د ملایکې بعضې امام طبراني امام حقي رحمه الله فرمایي امام مجاهد او نور دا لکه امام غزالي امام جلالین امام بزاوي صاحب دا ټول متفق په دې خبره چې له روح څخه مراد جبرائیل امین دی چې بذات خود اذان موږ وکړو بذات خود جبرائیل امین به هم په صفو کې ولاړ دا به نشي غدلی هېڅ به هم نشي ویلی جبرائیل امین پټه خوله به ولاړ اسرائیل علیه السلام پټه خوله ولاړ اسرافیل میکائیل او نور لوی لوی غټ فرشتې چې الله جل جلاله یا پر مځکه مقرر کړي دي یا په اسمانو یا پر جنت یا پر جهنم یا تر عرش لاندې هغه فرشتې چې کوم فرشتو عرش نیولی دی ټول فرشتې به الله په خپله په قرآن پاک کې فرمایي والروح دا به ټوله پټه خوله ولاړې لا یملکون منه خطابه یوم یقوم الروح په هغه ورځ به ولاړ جبرائیل امین والملائکة او ملایکې صفا په صفو کې ټوله په صفو کې سده برابر ولاړې یو به هم نه جغېږي پټه خوله یې به روان وي انسان په خپل غرق په خپل اعمال د خپل مطابق د خپل ژوند زندگی مطابق دا په خپل هغه کې لیونی سره پریشان به در په در به خاک په سر به الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا په هغه ورځ باندې به یو څوک هم خبرې نشي کولی مګر هغه څوک چې الله تعالی پوښتنه ځینې وکړي الا من اذن له الرحمن چې څه ټیم پوښتنه ځینې وشي د الله له خوا څخه وقال صوابا دی بیا د خبرو جواب ورکوي خالي به جواب کوي بله خبره به نشي کولی د زیاده خبرو طوان وس به نه ورسره انسان ته به الله وایي چې انسانه ما تا ته عمر درکړی تا په چش کې تېر کړی که انسان په خیر په اعمالو کې تر کړی به درته یا الله ما ستا دپاره په دین کې تېر کړي بس بالا به خبره نشي کولی دا به نشي ویلی چې ما خو نو پلانی مالم په تا کې خرڅ کړي ما نو پلانی ځواني هم په تا کې تېره کړه ما نو پلانی خوب هم په تا کې ضایع کړي ورځ مې په تا کې ضایع کړه شپه هم پړی دا نشته بس یا الله ما ستا په دین کې تېره کړه تعالی مې طاقت در کړی ته طاقت په کې چیز کې تېر کړي ته ما ته په طاقت کې ورمنځله لاړې ته ماله په طاقت کې ته زیات کړم دا رقم الله چې پښتنه وسی وقال صوابا انسان به سیده سیده جواب کوي تر جواب به بالا زیاده خبرې نشي کولی د بالا جواب زیاده بالا خبرې به جواب په طور په وس کې نه په دې آیات کې علماء کرام فرمایي وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انسان څه ټیم الله وروغواړي چې انسان ما ته د عمر درکړی تا عمر په چیز کې تېر کړي انسان به ټولو ته عاجز سي بیا به انسان الله به فرشتو ته حکم وکړي ای فرشتو لاړ سئ د دغه انسان عملنامې ښه سره واړوئ راواړوئ ټکی په ټکی وګورئ یو ورځ هم دی د خیر کار کړی دی که نه دی کړی بیا به فرشتې لاړ شي ګرځي به فرشتې به راشي ای د الله رسول یا الله دغه انسان یو ورځ په یو مسلمان باندې سلام اچولی دغه انسان به بل مسلمان ته خیر ورسولی دغه مسلمان خپل اولاد د خیر خوا ته بوتلی دغه انسان خپل مال د اولاد خیر خوا ته بوتلی دغه انسان خپل جان طاقت قوت عمر زندگی دا ستا د خیر دپاره بوتلی یو ورځ
په ټول عمر کې یو ورځ الله به ورته وایي آدم علیه السلام حدیث دی الله به ورته وایي چې انسانه تا یو ورځ هم په خپل عمر کې یو وار هم تا ما وخت نیت کړی د خیر نیت کړی زه رحمان رحیم زه د پر تا مې رحم کړی. بعض علما کرام فرمایي وایي چې انسان زه پوښتنه وشي چې انسانه تا ولې دا داسې کارونه کړي دي تا ولې زما خلاف ورزي کوله تا د ماما هر وخت په قرآن مجید کې دا خبرې در یادولې ما به تا ته د مسجدانو د علما کرامو د حفاظ کرامو د نور مسلمانانو په خوله به ما تا ته ویلې چې مکه انسان دا کار مکه مکه انسان دا کار مکه ما ته به ورځ د حساب کتاب راکې انسان به عاجز انسان به ورته ولاړې انسان ورته کپېږي یا الله زه ستا په قهر ستا په غضب باندې هغه ټیم خبره زه هغه ټیم خبره چې ورځ تا ته زه پېژېږم خو مګر یا الله پر ما باندې شیطان ډېر غالب ولی شیطان پر ما ډېر زیات غالب وي هغه الله به ورته وایي علما کرام فرمایي وایي الله به دا رقم لاس ور باندې واړي چې انسانه زه ولاړ شه ته ما پیدا کړې ته ما ته ډېر محبوب یې زه پر تا مې رحم کرم دی بیا به انسان روان د خپل رحم د کرم بلاندې شي. وس الله په قرآن پاک کې نور څه وایي ذلك اليوم الحق الله به اعلان وکړي وایي دا ورځ د حق ده دا ورځ د فیصلې کوونکی دی ټول انسانان به ولاړې فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا پس هغه څوک چې په دنیا کې څوک ژوند کې هغه د چا څنګه خوښ شي هغه د خپل رب سره ټکانه جوړ کړي د خپل رب څنګ ته دی یو ځای یو مقام جوړ کړي مقام له خپل رب سره څنګ ته جوړول د رب سره عشق دی لرب سره محبت دی لرب سره خپل خدای سره عشق محبت کول دا له خپل رب سره مقام دی. کوم انسان چې د خپل لوی خدای لوی رب چې هغه ته یو ورځ هم په زړه ورته ځاړي یو ورځ هم په سجده کې خوند ځای نه کوي یو ورځ هم هغه په ښه ژبه یا په ښه زړه په خپل بدن کې یادوي الله جل جلاله بیا هم د عشق د محبت لږ ښه رڼا ورکړې ده دغه رڼا مآبن دا ټکانه د دپاره د خپل رب څنګ ته دا ټکانه به دله په کار ورسي. الله تعالی په خپله په قرآن پاک کې فرمایي بیا وایي انا انذرناکم عذابا قریبا بس انسانانو تاسو به وبېرېږي په هغه باندې زر ده چې موږ تاسو به وبېرو له عذاب قریب څخه هغه عذاب بیا موږ ورته ده له عذاب قریب څخه مراد قبر دی دا زر عذاب دی انسان چې مړ شو نبی علیه الصلاة والسلام د محشر شروع شي له هغه ټیمه زه به د عذاب شروع شي د خدای قهر او غضب په قبر کې ورباندې شروع شي بیا په محشر کې ورباندې شروع شي بیا په جهنم کې پروت انا انذرناکم عذابا قریبا انسانانو زر زه به تاسو وبېروم له هغه عذاب قریب څخه د قبر مع عذاب مراد دی قبر عذاب دا حق دی دا به راځي پر هغه چا باندې چې کوم انسان د الله او د رسول د لارې څخه ځان لرې کړی چې معمولي لږ د الله او د رسول په چوکاټ کې دننه ژوند تېر کړی هغه انسان ته به نعمتونه راحتونه به هم په دې جهان هم په آخرت هم پر قبر هم رسو محشر باندې بیا مخته الله په خپل په قرآن پاک کې فرمایي یوم ینظر المرء ما قدمت یداه چې څه ټیم وویني انسان یوم په هغه ورځ باندې ینظر المرء چې څه ټیم انسان وویني ما قدمت یداه چې کوم نه د لیږل کړي دي لیږلي د مخته ده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا او وایي به کافر چې کاش موږ سوي خاورې سوي ورس محشر الله به ودا میږو ته وزو ته غواو ته دا مش په قربانیو په خیراتو د کور د ژوند زندګۍ دپاره حلالو دا به راوغواړي و دی ته به وایي چې اولا حساب دغه چا سره واخلي یو حیوان پر بل ظلم کړی حساب به له هغه حیوان سره واخلي که دغه آیات کې راځي وایي چې یوه کلی اوزه لشکروري اوزې چې پر کلی اوزه ظلم کړی دغه حساب هم الله تعالی ځینې واخلي د حیوانانو حساب کتاب چې ختم بیا به الله حیوانانو ته چې خاص ختم بس له دې بعد دستي ژوند نه په آخرت کې چاله په کار وځي نه په ماله په کار نه تیر د حیوانانو ارواح به ختم چې ختم سي کافران معته په انتظار ولاړې تر هغو پورې د حیوانانو حساب نه دی ظالمان جابران خونکاران در په در خاک په سره مردار خواره دا به اته ولاړ وي دا به نارې وي چې کاش چې موږ هم حیوانان وای چې موږ ته الله وایي چې خاورې سره د الله تعالی عذاب اخلا کاش چې موږ هم خاورې سوي وای کاش چې موږ ته مرګ راغلی وای
الله په قرآن پاک کې دغه په قرآن پاک کې دغه آیات کې وایي یوم ینظر المرء چې سټ انسان وویني په هغه باندې ما قدمت یداه چې کوم د ده لاسونه مخته لېږل کړي سوي دي چې کوم ده نن کړي دي مخته لېږلي دي خپل اعمال شي بیا به انسان که خیر وي انسان به وایي یا الله ما هغه لوړ درجه ماته رانصیب کړې ماته نور راحت رانصیب کړې ظالم جابر انسان خورکار انسان او به خدایا دا دې ښایسته خاورې کړ ما هم خاورې نو جل جلاله دې موږ تاسو په دا خبرو عمل ته فکر نصیب کړي محترم دوستان د الله جل جلاله په عباداتو کې د خدای جل جلاله خوند ډېر اخلي خوند له خدای څنګه اصل کېږي چې هر عبادت کوي صرف د رب د رضا لپاره هر کار چې کوي صرف خپل نت کې هغه څوک بولي چې کم چا قادر دی په تا باندې ستا باندې په بل باندې په بل باندې په بل هغه څوک دی یو الله دی یو خدای چې کم کار کې صرف د رب رضا سي هغه کار کې استقامت هم برکت هم خوند هم هغه انسان د پاره د خیر ذریعه هم ګرځي د رب د جل جلاله پر څنګ باندې انسان دغه انسان لپاره ټکانم جوړی شي الله جل جلاله مشتاس ته په دې خبره عمل ته فکر نسي کو دعا غواړم من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الذين خلاص العرب العرباء اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش المحمد واخذل الكفر واليهود والنصارى من على اللهم شتت الشمل والله فرق جمنا اللهم دمر يا رب اللهم دمر اخبارهم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا رب سپونه سم کې ما بین خالد انو کوي پیسې د پور د ګلپونډې زمو موبایلونه شام بند کړه راځي دنه مسجد راس شابس قامت کوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.